ورځ روزه را روانه ده. دا ځوانانو ته مې عرض دا ده وفي السماء رزقكم وما توعدون. روزي قربان په اسمان کې ده، هسې په ځمکه کې پسې ستړي یو. دا نیکانو ته نیکي سي ورکوله، دا بدانو به بدي نه و غوښتلې. دا د خدای فیصلې دي، په اسمان کې رزق ده، په ځمکه کې نسته. سبا بله ورځ مې دا ځوانانو ته عرض ده د روزه مبارکه را روانه ده، روزه ونیسئ. رسول الله وایي دا د شفقت میاشت ده، دا د خپلوي میاشت ده، دا د رحم میاشت ده، دا د مغفرت میاشت ده. خدای تاسو ته را نازله کړې ده. په دې میاشت کې د روزي وعده م خدای در سره کړې ده، د بښنې وعده م خدای در سره کړې ده. د هر شي بدله ملایکې ورکوي، خو که چا روزه ونیوله د دې روزې بدله خپله خدای تعالی جل جلاله ورکوي. او علماو مختصر یوه ډېره زبردسته خبره لیکلې. یو هندو دا دکان ته راغی، د روزې میاشت وله، دا د هندو زوی د دکان تر مخ مړۍ خوړه د روزې په میاشت کې. پلار یې راغی 3 چاپېړې ووهل، په کوټه باندې ننیوست. ورته وایي بچې دا د مسلمانانو د احترام میاشت ده، د مسلمانانو روزه ده، تاسې دلته مړۍ خوري، خو هغو ته تکلیف رسوي. بل وارې که د مړۍ خوړه په دکان کې به یې خورې. مازدیګر ملک الموت راغی، له دې هندو چې یې روح وخ کړه، په وخت د ښکلو د روح کې خدای د دې روزې له خاطره چې د هغې احترام یې وکول، دا کلمه خدای ورنصیب کړه چې لا اله الا الله محمد رسول الله. چا په خوب ولیدل دا هندو په جنت کې یو اسک مقام خدای تعالی ورکړی ولو. درته وایي قربان ته خو هندو یې، دا مقام څنګه خدای تعالی درکو؟ وایي تاسې روزې م نیسئ، د روزې احترام هم کوئ. ما روزه م نه ده نیولې، خالص احترام مې وکول. په وخت د ذوالقدن کې خدای کلمه را نصیب کړه چې ما ته خدای دا مقام راکړو، تا ته به خدای تعالی جل جلاله څومره مقام درکوي. مقصد مې دا ده، رسول الله وایي دا د خپلوي میاشت ده. دلته ماشاءالله ډېر کسان راغلي، خدای به زکات پې لازم کړی، زکات به بې فرض وي. د زکات ول به داسې نه وایي چې ما ته د فلانی کور ته راسي، بلکې لکه څنګه چې لمونځ کول په ده باندې فرض دي، جماعت ته یې وړي، دا رقم په ده باندې د زکات ادا کول فرض دي. او زکات به وړي، په خپلو قریبانو به یې تقسیموي. په 2 نفرو زکات نه کیږي. یو چې له تا پیدا یي، د تا لور د زوی د په دې زکات نه کیږي. که د تا لور مسکینه وه، زم د مسکین و، په لور د زکات نه کیږي، په زم باندې مو زکات کیږي. که د تا زوی مسکین و، زکات یې نه ورباندې کیږي. او یو چې ته جنې پیدا یې، د تا پلار ده، د تا مور ده، د تا نیکه ده، د تا ورنیکه ده، په دې باندې زکات نه کیږي. هغه په دغو مسلمانانو ساتل واجب دي. له دې ورپیې خوا بهترین زکات خپلې خور ته داسې ورکړي چې مسکینه یې وه. بهترین زکات د پلار خور ته داسې ورکړي. بهترین زکات د مور خور ته ده. بهترین زکات رسول الله وایي خپل ورور ته ده. جناب رسول الله ته یوه مینځه راغله، ویلې وایي زه هر ماښام یو غړی له کوره باسم، صدقه کوم. یا رسول الله د چا کرې وروړم؟ وایي چې د چا دروازه در نږدې خپل دی، په هغو کې 2 ثوابه دي. یو د زکات خدای قبول کو، یو خپلوي راله. نو په دغه دنیا کې پاتم 2 شیان دي. یو خپلوي ده الحمدلله. دا نن چې تاسې د موږ جنازې ته رالاست، د موږ جنازه م ښایسته کړه، خدای دې تاسې ښایسته کړي. د موږ د خور د پاره هم د مغفرت دعا وکوله، خدای دې تاسې وبکي. دا خپلوي ده ورونو، دې ته عربي کې رحم وایي. رحم جوړ نه نامود رحمان چې ده، دا خپلوي چې خدای دنیا ته رالیږله. پلار یې داسې ځلل لکه دا درویشي وږې. وایي خدای تعالی ورته چې زاړې ولې، وایي دغو خلکو ته به ورسمه، په وړو ګیلو به ما نه پالي. خدای تعالی له پاس آواز ورته وکړ، وایي ای خپلوي، که چا وپاللې، په خپل ذات مې د قسم مې جنت ته به داخل کړم. که چا په وړو ګیلو پرې کړې، قسم مې د په خپل ذات دوزخ ته به داخل کړم. یو قرآن کریم راغلی ده، دا په سینو پسې ونیسئ. اقرأوا القرآن، قرآن کریم وایاست. دا ځوانان د لیږ وخت قرآن کریم ته ورکړي. فإنه یأتي یوم القیامة شفیعا لأصحابه. قرآن کریم راځي په ورځ د قیامت به تا ترغو نه پرېږدي. تا په دنیا کې اشنایي ورسره کوله، په آخرت کې به دې ترغو نه پرېږدي، سوی جنت ته نه یې داخل کړی. نو ځکه الله تعالی جل جلاله وایي په تاسې مې روزه فرض کړې ده، له تاسې مخته مې په نورو کسانو هم فرض وه، خو یو احسان خدای در سره کړی. په هغو 6 میاشتې وه،
په تا یوه میاشت خدای فرض کړی خو یو بل احسان خدای کړی ورې عجیب کار یې کړی دی د ده تر بعد شي مې قربان کې ورې شپږ میاشتې له خبر وروزه وای کس چې خو د پښتنو له خبر ووای ټول بالوتي واس بس د خدای داسې حکمت ته حاجي صاحب وله څوک په آرام نه پرېږدو څوک په قرار نه پرېږدو په چا کې خامخا یو عیب رالټو دا د موږ تاسې پدري کار پاته ده تاسې کوشش وکوئ د ځان اصلاح وکئ د ځان اصلاح داسې ونې وکرئ چې ته سوري ته نه کېنستې د تا بچی به کېني داسې ونې وکره که تا میوه نه وخوړه د تا بچیان بیا خامخا وخوري نو داسې ونې وکره داسې ګلان چې په پښو کې دې نشي ولاړ قربان که د ازغي کرل که تا په پښو کې نه ولاړ د بچیانو په پښو کې خو به دې خامخا ولاړ شي نو الله تعالی سبا بله ورځ روزه را روانه ده له دې زمامدارانو له دې اوبادانو چې مې عرض دا ده چې خدای زکات پې لازم کړی اول دې په قریبانو پسې ورسوي ضرور دې پسې ورسوي